السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زیم شاجي مونږ نو ښار کشتي پل باندې ولاړ یو نوی پل چې کوم جوړ شوی دی او دلته ډېره یو سنګینه مسله ده دومره لوی پل جوړ شو او ډېر غټ کارونه یې ورکې پرېښي زموږ دواړو طرفو ته کوم کورونه چې دي دلته کې سرکاري تنصیبات دي عمارتونه دي دفترې دي او هغه همداسې پرېښی شوي جومات دی ډسټرک هال دی ریسکیو ډبل 122 ریسکیو والا دی نو هغې ته پکار دا دی چې دلته دیوالونه جوړ شوی وی وال پردهوال وی چې هغه نه ښکارېدی د هغې پردې وې د دې کورونو پردې وې په دې حوالې سره به زموږ ملګری خبره کوي واجده اسپتال ته ډېر زیات اسانه ده خو دې کې یو خوا دی جومات بل خوا دی جوډیشنل کمپلیکس مخامخ د کلب بیا ورسره او د پل نه لکه دهشتګردي کېدی شي ډزم کېدی شي بم هم کېدی شي هر څه ویشتی شي لکه ګرنیټ خبره ده سیکیورټي ریسک خبره ده زموږ ملک یو المیه دا ده چې کله ډز وشي کله بیا دی اوس دا پوره باندې د دې ځان کاریګر دا واقعیت دی دا واقعیت دی موږ چې دا تاسو هغه څه په دې کې وایي دا خبره کوي د وزیاله او وسته دوی چې فند ډیر زیات دي فند شته یو مهرباني په دې ساده لري چې څنګه اوس په ساده لري دا یو چې پردې دی ولګي غیر چا پیره پردې دی ولګي بل په دې باندې لیټونه نشته لکه 36 کروڑ روپے لګي او دې باندې لیټ نشته بل یو پیل دا کو پر سټک چې دا شوبري چوک تاسو ته وګورئ دومره خطرناک درې د اکسیډنټونو کې خلک په څنګه بلا دښمن پکار راځي چې انډر پاس بل څه بره خو نشي کېدی انډر پاس جوړ کړي الله پاک یو نور موثر کې او په سی وسره ستا خپل بلا دي دا ما اپیل مهرباني ها شاهینجي ته به شوی دا شاته کالونی ده مفتي صاحب دا خو ډېر اساس ځایونه دې سره نږدې وي خیر په دې باندې هغه دیوال والي څنګه چې په پېښور کې هغه سیف دیوال ورته وایي هغه یې والي دی دا سیف شوي دا جوړې شوي کالوني ده دا جومات دی هغه ډبل 122 دفتر دی سن دی پریس کلب دی دا غیر محفوظ دی سی ان ډبلیو دفتر دی دا غیر محفوظ دی دې خدا نخواسته حادثه کېدی شي بل تاسو ته دا وایم کله چې دې پل افتتاح کړو یو خو دا پل ټیک ده چې دا پل جوړ کړو دا نوښار دپاره یو فایده میلاو شوه خو کم چې کم دا دی وي چې دا هیوي ټریفک دپاره بني دې باندې هیوي ټریفک ځي غټ غټ ګاډي پې ځي او چې واړه ګاډي له بیا لاره نه وي لکه دویم ګاډي په دې نشي بچ کېدی نو برای کره مونږ انتظامیې ته هم وایو د صوبایي حکومت ته هم وایو چې بھائی په دې باندې چې کوم هیوي ټریفک دی ټرک شو بس شو لینکور شو پکار چې په دې باندې مکمل په دې باندې بین ولګي بې پابندي ولګي دا سیفټي وال ډېر لازمي دی پکار چې دا سیفټي وال ووالي شي ښه دې کې د ټولو کسانو راغلي چې دوم پرده نشته دی کې اکثر خلک ودرېږي خو دا نه پس دا پریس کلب دی که چې یو داسې دی پریس کلب ته ګرنیټ هم ورګزار کړو ګرنیټ کاڼی نه ګرنیټ و تماچې نه زما په خیال دی چې نشانه جوړېږي دا جومات دی په سب کې مولانا ولاړ یا بل تماچه باندې هم ډز کېدي ښه ډبل 122 دفتر دی هم نږدې دی نو خو دا که دا حادثه وشوه نو ذموار بیا څوک وي بیا به یاره بس بیا به سیفټي وال دی وایي پکار د اوس نړۍ بندوبستو کې سیفټي وال په دې باندې وایي او دا پل چې کوم کلي آبادي پکار چې دا سیف کړي ګرانو کتونکو دا تاسو ته به یو منظر د دې وموښیو هغه طرف ته که تاسو ته ښکاري نو د سی ان ډبلیو دفاتر او کورونه دي او دا دلته نږدې ورسره کورونه دي او دې طرف ته که تاسو ته ښکاري نو دا جومات دی دا کالوني ده او هاسټل دی او دې نه اخوا بیا دغه پریس کلب دی کته ټول پریس کلب د دې نه ښکاري ګیر چاپېره چې کوم کورونه دي هغه هم ښکاري او د مدرسې حالت هم دغسې دی نو زموږ د دې ویډیو مطلب دا و چې
خدا نخواسته دلته داسې حادثه پیښه شي او دا سکیورټي ریسک هم دی د دې دلته کې دیوال سیفټیوال هغه د هغې عدم موجودګي هغه ریسک دی د دې ادارو دپاره د حکومت دپاره د پریس کلب دپاره د سرکاري دفاترو دپاره د دې کورونو دپاره نو څه کېدی شي پکار دا دی چې انتظامیه په دې باندې اکشن والي او دلته کې دا د دې کالونۍ کې اسسټنټ کمیشنر ججان صاحبان دي افسران دي او د دې دا وګوره د دې چې تماشه دا خوا کې دې کور ته ډز شي ته ماته زومره خیر محفوظ ځای دی پکار کمیشنر صاحب ته دا مطالبه چې په دې فوري اکشن والي او سیفټي والي په دې باندې ډېره مننه الله پامان